نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ما رأیت منظرا افزع قط من القبر، وی ما ډیر منظرونه ډیر سیزونه لیدلی دي خو د قبر نه زیات هیبتناک منظر ما بل نه دی لیدلی. تیرہ جمعه میں د مرگ متعلق بیان کړو او دی جمعه د قبر متعلق بیان دی. سړی چې مړ شي وارثان بیا زر خخی د کور نه زرو باسی او د شریعت په اصطلاح کې چې کمزه کې انسان خخیږي هغه ته قبر وایي. دغه زندګی ته چې د مرګ نه پس شروع شي تر د قبر د پاسېدو پورې د عالم برزخ وایي او چې دا مونږ پکې اوسېږو دې ته عالم دنیا وایي او چې کله سړی د قبر نه پاسي عالم الاخرت ورته وایي. د برزخ دا ژوند د دنیا او د آخرت په منځ کې چې د برزخ دا ژوند دی نو اکثر مسلمانانو ته رب العالمین قبر نصیب کی ځکه ورته د قبر زندگی وایي. بعضو ته قبر نصیب هم نشي، څوک په دریاب کې غرق شي، څوک په هوا کې ختم شي، څوک حیوانات او درندگانو خوري او اکثریت د انسانانو په دا کند کې خښ شي او دغه کند ته قبر ویل کېږي. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمائی چې پلار روانو ما یو ځای ته ورسېدمنو یو قبر اوشلید او یو سړی ترې ووته. عبداللہ ابن عمر د نبی علیہ السلام مبارک صحابی دی او د حضرت عمر زوی دی. قبر اوشلید یو سړی ترې ووت، غاړه کې زنجیر پروت دی او اور پې بلیږي. وی ما سره یو راکوټه غوندې مشکیزه ده هغې کې اوبه دي. وی دې سړي ما ته چغې کړه چې د تندې مړ شم لږې اوبه راکا. ویرېدم وی چې ده اوبه غوښتې وی دې کې دا ځمکه وشلېده دا دویم قبر او یو بل سړی ترې ووته. وی ما ته وی چې ګورې دې سړي له اوبه ورنکې او وی داسې ویرېدم هیبت را باندې راغی چې پروردگارا دا غریب خو په لوی عذاب کې مبتلا دی، اور په بلیږي او واقعي خدای دې مسلمان د تند د عذاب نه وساتي. تند ځان نه ګوره عذاب دی. حدیث پاک کې راځي چې په جهنم کې کافر پراته وي نو په دې به لوږه راشي، تند به پې راشي او هغه لوږه تند به د جهنم د هغې عذاب سره برابروي. وی ما تا هغه دویم سړی وی چې پام کوه دله اوبه ورنکې دا کافر دی او بیا هغه دویم قبر والا هغه زنځیر ونیوه او ریخ که ځان پسې په خپلم په قبر ورننوت او دا بل هم په قبر کې دننه کو. دا هیبت مې ولید، حیران شوم. وی څه مخکې لاړم یو بوډی و د هغې د کور خوا کې دا مقبره ده یو بل قبر اوشلېده، نه یو بل قبر و دا غینه مې आवाज واورېده. هغه قبر والا دنه چغه وی البول مالبول او الشن مشن. وی دا اوازونه زه اورم د دې قبر نه. دا هغه بوډۍ نه مې تپوس وکړ چې دا څنګه د ځمکې له دې قبر نه آواز راځي، دا څه شی دی؟ وی بوډۍ ما ته وی چې دا زما خاوند دی، دغه قبر کې خښ دی. وی ما ورته وی چې دا چغې دي څنګه وباسي؟ وی ما ته هغه بوډۍ وی چې دا زما خاوند دی، مسلمان مړ دی او عذاب د قبر شروع دی. نو کله د د قبر هغه عذاب هغه غرض او غروز مونږ هم اورو. وی مې چې دی چې دا چغې وی البول و مالبول د دې څه مطلب؟ وی ده به د متیازو نه ځان نه ساته. بول په عربی کې متیازو ته وایي. چغې وی البول مالبول، بول
سدی بول سشے دے چې دا بول د لاسه په عذاب کې پروت ما مخکې جمعه در طویل او کستاسو یادی ما وی د عذاب قبر یو سبب دا دی چې سړی د بول ځان نه ساتي. یاد را خبره پورا تقریر می کړو دا د بول ځان نه ساته او اکثر با او د سمات به اوک او سو امتیاز به په وجود پریوته او سو امتیاز به په جامه پریوته او اقا بولو کې به پرتغا خو تړاو ګرځیدا با وی ما به تډیر زیات نصیحت کاو ما به وی کم وخت د بولو نزان ساته داسکه او دسو چوا جامع پاکی ساته وجود د بولو نه پاک ساته خود زما خبره نه منله او ورونو یادو ساته دا بوډه وی ما ورته چې سړیا د بولو نه ګوره ګډه چیلم ځان ساتي ګډه چې کله متیاز کوي نو خپې ارتی کې اوسمه کې تخکته شي چیلې چې کله متیاز کوي نو خپې ارتی کې اوسمه کې تخکته شي او ما ورته چې سړیا سپیم د بولو نه ځان ساتي داسې متیاز نه کوي خپوچته کې دیوال تا نو دیوال باندې متیاز کې خزان ته ساتي د دنیا حیوانات چې څومره دي تر خره پورې دی چې متیاز کوي نو خپې به کولو کی نو هغه سیس چې حیوانات او درندگان او سپی ته ځان ساتي سپیرت ته ځان ولې نه ساتي. او نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې د قبر د عذاب یو ذریعہ دا د بول نه ځان نه ساتل چې سړی د متیاز نه ځان نه ساتي. نو دې ځکه وایي چې البول ملبول بول څه شی دی دا خو ډېر معمولي څیزو ماته ځان نه ساته او اوس دغه بولو د لاسه ز په عذاب کې پروت او دویم چې ما وی چې دی چې وی اشن مشن شن په عربی کې مشک ته وی دا مشک سرمنې او شی وی د سرمنې نه جوړ کړي پاغي کې او به چولی په خوا کوم خیالو دي مشکیانو با په هغه مشکونو باندې په بازارونو کې او با چولو څه ختم شو. نو دې مشکونو کې به د عربو د اوخانو د سرمنو نه به مشکونه جوړول او به پکې ساتلې. نو دی وی اشن مشکر مشن دا څه شی دی وی مې چې دا ولې وی دا یو سړی وتګیو زما د خاون لراغه او ددنه او بو غوخته خاون مې ولا وبور نکړو دوی چې تند مرم غره وبراکا وی دا سی یو مشک ویزان دو وی دما خاون ورته خندل چې ورشه هغه مشک وبدي هغه نه اوسکا اتشو تش پکې وبنوي دې سړی پورې ټوکې وکړي وی غریب د تند نه په ډغرو په تندکونو هغه مشل ځان ورسو او چې د مش خله کولو کړه نو ساس کې وبم پکې نه وي به هوش را پرې وته غسړې مړ شو. وی دا دې چې چغي وی اشن مشن مشک څه شه دی ګوره معمولی سیز دی معمولی غونډه او په پکې دی ما د انسان نه منې کړي او هغه انسان د تند د لاس مړ شو په عذاب کې مبتلا یم. علماء د دینه معلومي عبدالله ابن عمر فرمایي چې دا خبره مې وورېده ویرالم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مې الوي دا الله رسوله دقه سے خدای پاک دا ګوره صحابه ته الله خودنه کوله دا سيزونه مې ولیدل وی نبی علیہ السلام مبارک او فرمایل چې واقعي څوک د بول نه ځان نه ساتینو د تبع الله په قبر کې عذاب ورکړي او چې څوک مسلمان ته ضرر رسي د دې سبب د عذاب قبر دی د تبم الله په قبر کې عذاب ورکي. او یماته وی چې اے عبدالله ابن عمر ما رأيت منظرا قط یو منظر مم ندی لیدلی حالانکه حضور پاک جنتونه دوزخونه هر څه لیدلی دي یو منظر مم هیبتناک دا قبر نه علاوه بل ندی لیدلی. قبر عذاب ما ته الله خودلې دی د قبر نه خطرناک او هیبتناک سیز بل نشته دی. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ چې د حضور پاک دریم خلیفہ دی او د رسول الله مبارک دولونه په واده دي دوا یو په واده واغه وفات شو دویمه وته په نکاح کړه چې دویمه کله وفات شو حضور پاک او فرمایل وی کزه ما دریم لور وی هغه به عثمان ته په نکاح کړي و او ډیر زیات محبت وسره نبی علیہ السلام لره. حضور پاک چې کله بدر ته نو دیم روانه ده نبی علیہ السلام وته عثمانه وته مزه زکه ستا بیبی د مالور نه جوړه ده دغه خدمت وکا او الله بدل په مدینه کې زما د دې لور خدمت چې وکړه د خپلې بیبي د دې په وس کې بتاله خدای پاک د بدر د غازیانو
اجر درکې او چې کم غنیمت الله مونږ لراکې هغه کې حساب هم دل درکم. دا د هغه یو لوی منقبت او د حضرت عثمان رضی الله عنه بیعت الرضوان په مکه خو حدیبیه کې چې کوم بیعت کېده نبی علیہ السلام د کافرو عمره لته مکه مکرمه ته کافر رااله لغینه پرې خو نه بځه د صلح خبره اترې شروع وې رسول الله مبارک حضرت عثمان ولېګ وې تلار شو د مکه کافرو ته وایا چې مونږ جنگ له نه یو راغلي مونږ د خدای کور دی غیر راغلی یو او یو عمره به کو واپس بځو. حضرت عثمان رضی الله عنه چې مکه شریفه ته لاړ نو کافر بند ک نظر بند وک حالانکه استاذ ته به نقصان نه رسې دا هغه وخت نم قاعده اوسم دا قاعده ده. نبی علیہ السلام ته غلطه اطلاع رااله چا ورته وی عثمان شهید ک حضور پاک ډیر زیات خپه شو وی عجیب ده استاد خو سو کو وجنینا عثمان خو زما استاد یو دی له صلح لولېګا دی ظالمانو خو ظلم کو چې هغه شهید کو وی راځي د عثمان بدل بالو چاوي عثمان جم دی چاوي وجلې دی وی د عثمان رضی الله عنه بدل باخلو نو حضور پاک د کیکر یو اون و د غټ کیکر دا اعلان د کې ناستا او صحابه براتل یو بل نبی علیہ السلام سره بیعت د جهاد کو یو بمرا غلاس به ورک بل بمرا غلاس به ورک سور لسوا صحابه کرام ټول پیغمبر علیہ السلام سره بیعت کولی دا بیعت د زکه غشت چې د کافرو په کور باندې ورتللو نو ګرانه خبره وا کافرانو ځان تیار کړو او د غیر چاپیره قبایل راغوختي د پیغمبر علیہ السلام د مقابله لپاره او فیصله کړو چې مسلمانان عمره ته نه پریدو. نو حضور پاک د ټولو نه بیعت واغشته اخره کې نبی علیہ السلام مبارک د الله سوچت کا وی ګور ټولو بیعت کو د عثمان بیعت پاتې دی وای هغه په مکه کې د پته نه لګی چې هغه شهید کړي دی او که جم دی نو کو عثمان جم دی وی زما دا لاس داغه دی او دا زما خپل لاس دی دا دواړه لاس یو ځای کړل وی دا عثمان د طرف نه مم د جهاد بیعت وکړ دین اندازو لګوي صحابه وی مونږ په خپل لاسونو د حضور پاک سره بیعت وکړو او عثمان د حضور پاک په لاس د حضور پاک سره بیعت وکړو وی قسم په الله چې زمونږ د لاسونو نه د عثمان لاس بهترو ځکه حضور پاک د خپل لاس ته اشاره پیدا د عثمان لاس ته او دونه په اعتمادو چې انشته خود د هغه طرف نه بیعت کوم او چې بیعت د هغه طرف نه مو کڅنګ چې تاسو نه تخته بیعت مو کو جنگ کې دی بم نه تختی احد غر باندې حضور پاک مبارک یو ځل ولاړو د احد دا غر اجلق زلزله پراله یو سره حضرت ابوبکر دی یو سره حضرت عمر دی یو سره حضرت عثمان دی نبی علیہ السلام هغه غر لدا پوند مبارک راو برولا اسكن احد احد په قلار شه دسکه تا ته پتر چې پتا سو ولار دی انما علیک نبی یو خدای باندې پیغمبر ولار دی وصدیق بل در باندې صدیق ولار دی ابوبکر صدیق او شهیدان دو در باندې جمدی شهیدان ولار دی یو حضرت عمر او یو حضرت عثمان دا څومره لوی منقبت ته یو بل ذکر راځي حدیث پاک کې راځي چې نبی علیہ السلام مبارک یو صحابي وی روان شو زمون په مینس کې ناستو وی پاسه دلا وی لک ساته تیر کنو زما یره پیدا شوا اسنه دشمنان خو ډیر دي سو تکلیف ورته نه رسي زور پس روان شو. مشکات شریف کې د معجزات په باب کې لیکل شوی دي چې صحابه او د پیغمبر علی السلام لار معلوموله چې په دې لار تللی او دا به د سره معلوموله دا د عقیده خولې د خوشبوئی نه به معلوموله د خولې نه به خوشبوئی تلله نو چې په کوم لار به رسول الله مبارک تلو نو په غلار به یو مخصوص خوشبوئی پرې خوا په غلار د عقیده خولې نه نو نږدې صحابه به پویدل چې دا خو د حضور پاک د خولې خوشبوئی ده په دې لار تللی د نو ځان به ورپسې رسو. دا صحابي وی ورلم د حضور پاک یو باغ دنه نوته د قبا سره خوا کې یو باغ دی التنه نوته وی زه ورلم وی زه د باغ دروازه کې ودرېدم وی ما وی چې زبنن د حضور پاک څوکیدارم دروانچی بم دنه ناشته ما دروازه وډه بیره ورلم سوکه وی ما ته چې ابو بکر ګور هغه دا خولې په خوشبوئی راغله
وی ما ورته وی چې په قلار ودرېږه اجازت دله غواړم. وی ما رسول الله مبارک ته وی د الله رسول ابو بکر راغلی دی اجازت غواړي. وی اجازت هم ورکه او د جنت زیری م وله ورکه، اجازت مې ورکه او د جنت زیری مې ورکه. وی راننوت نو د کوي د غاړه داسې کټ شوې وه، هغه کټ غاړه وه، حضور پاک په هغې کې ناستو، ګرمي ده نو خپې مبارکې په هغه کوي کې یې ویزاندې کړي دي. وی ابو بکر راغی خوا کې ورسره ښي طرف ته کېناست او هغه هم خپې په کوي کې یې ویزاندې کړې. وی لږ ساعت پس بیا ور وټکېده. وی مې څوک یې؟ وی عمر یم. ور هغه هم په دغه خوشبویه پسې راغی. وی مې صبر وکړه اجازت دله غواړم. ورلم حضور پاک ته مې وی الله رسول عمر دی اجازت غواړي. وی ښه اجازت هم ورکړه او د جنت زیری م وله ورکړه. وی هغه راغی او د نبی علیہ السلام نه ګس طرف ته کېناسته او هغه هم پنسي اوچتې کړې او خپې یې په هغه کوي کې ورښکته کړې. وی بیا ور وډبېده. ورلم څوک یې؟ وی عثمان یم. وی ما وی صبر وکړه اجازت دله غواړم. رسول الله مبارک ته مې عرض وکړه د الله رسول عثمان راغلی دی اجازت غواړي. وی ښه اجازت هم ورکه، د جنت زیری م ورکه او د شهادت زیری م وله ورکه، خو سره د لوی تکلیف نه ګوره. شهادت په ورته رسېږي او لوی تکلیف آزمایش به م ورسره وي. وی زه ورلم. وی ما وی چې نبی علیہ السلام مبارک تعالی زیری م درکوي د جنت او د شهادت زیرم درکې، خو سره د تکلیف نه. وی الله المستعان. وی په دغه تکلیف کې به د الله نه امداد غواړم. وی هغه کومه کټ غاړه چې وه هغې کې دی درې واړه کېناستل، نبی علیہ السلام مبارک او حضرت ابوبکر او حضرت عمر، نور ځای پکې نو حضرت عثمان ورته مخامخ د کوي په دې غاړه کېناست. د حدیث دا راوي وی ما ردی یو تعبیر وویسته. وی ماوی چې نبی علیہ السلام او ابوبکر او عمر به درې واړه په یو ځای کې ښخېږي، ځکه یو کنده کې درې واړه د کوي په غاړه کېناستل او عمر او حضرت عثمان چې دی ورته مخامخ کېناسته. نو معلومیږي دا چې دی به ورته مخامخ د بقي په مقبره کې ښخېږي. واقعي همغسې وشوه. دا د عثمان لوی منقبت. یو موقع کې حضور پاک مبارک ناست دی، حضرت عثمان ابو بکر راغی، ادوی هغه سه ډډه والده او د خپې مبارک اعلان د ښکاره دی. بیا حضرت عمر راغی، حضور پاک مبارک هغه سه ډډه واله وا او اعلان د خپې ښکاره دی. دې کې حضرت عثمان رضی الله عنه راغی، چراغ نبی علیہ السلام زر کې ناست، ډډه ختمه کړانې شو او خپې مبارک کې پټې کړې. حضرت عمر خو لږ جذباتي و، وی دا الله رسول ابو بکر راغی زر عالم او تاسو ډډه والې وه او کېنناسته او خپې م پټې نه کړې، او چې عثمان راغی نو کېناسته او خپې م پټې کړې. څه چل دی؟ وی عمره وی دا هغه چا نه ولې حیا ونه کم چې د اسمان فرشتې م ته حیا کوي. د تبوک غزا وه، سامان کمو او جنگ خطرناکو، د ډیر لوی بادشاہ سره جنگو او ډیر لوی سفر مو ګرمي مو. حضور پاک د هغې دپاره صحابو نه مدد غوښته چې دې کې مدد وکړي. حضرت عثمان رضی الله عنه لاړ، د نیم لښکر مکمل انتظام یې وکړ، بلا اسونه اوښان او نقد پیسې او سره د کتو سره د پړو او داسې پیسې راوړې لاس کې مخکې وغورځولې. رسول الله مبارک وی نن نه پس عثمان چې څه کوي نو کوي دی، دته به څه نقصان نه رسېږي، څه چې خوښوي کوي دی، بس دته به ضرر نه رسوي. ما ضر عثمان ما عمله بعد هذا. نن ورځ نه پس چې عثمان څه کوي نو کوي دی، نقصان به ورته نه رسېږي. او حقیقت دی جناب، دې غریب سره ډېر انتهایی ظلم باغیانو بیا کړی دی. باغیان ورپسې خلک راوچت کړل، لسنیم کاله تقریبا بادشاهي یې کړې، خلافت یې کړی دی، او داسې معمولی ټکي رانیولې او دا چل یې کړی، دې کړي خلک یې ورپسې راوچت کړل او د کور نه ګیر چاپېره محاصره وکړه. دی ورته راوچت شو، په دیوال د پاسه راوچت شو. وی خلک یې ورته پوښتنه کو، وی تاسو ته پته ده چې د پیغمبر علیه السلام جومات تنګ و، ځمکه تنګه شوه، نو زه عثمان ما په خپل ذاتي پیسو جومات له ځمکه واخېسته او جومات مې کولاو کړ. وی یو بلکل دا منو. وی ښه،
وی دا منه چې په مدینه منوره کې رسول الله مبارک هجرت وکړ نو خوږیو بنوي د يهودي کوي هغه نه به مونږ وبراوړي نو کله به راکول او کله نه. نو حضور پاک فرمایل وی څوک به دا کوي والی مسلمان ته به وقف کی الله به دې بدل په جنت کې ولا کوي ورکی. وی هغه کوي ما واغشته او ما مسلمان ته وقف کا. وی او دا منو وی خچ کم جمعات لازمه کما غشته دا نن تاسو هغه جمعات کې ما مانځه دل پرې او کم کوي چې د نبی علیہ السلام او صحابه د پاره ما واغشته نو ظالمانو نن دا او کوي بم نه راکوي ترخیو بس کم چا ورته بس استعفا ورکړه د خلافت نه. وی ما تخپل پیغمبر خپل محبوب یو وصیت کړی دی هغه نه پورا کوم. راته ویلو چې طالب الله یو کمیس درکوي او که اذن خلق وباسي نو ګورې په خپله به نه وباسي. د قرآن شریف د پاسه د قرآن شریف تلاوت یې کو لګیا دی او بیا هغیان ور وړېدل او غزارونه یې پرېکړل د قرآن د پاسه شهید کړ او بیبي یې پکې دفاع کوله د هغې خوارې ګوتې م پکې پرې شوې. هغه حضرت عثمان رضی الله عنه چې دومره لوی منقبتونه دي او د جنت یو ځل نه څو ځله ورته زیری ورکړی شوی دی یو ځل نه څو ځله. یو صحابي وی حضور پاک مبارک یو ځل وفرمایل چې یو وخت به راځي او دا مخامخ سړی چې دی وی ګوتې داسې ونیوله ده ته به تکلیف رسیږي خو د هغه تکلیف سره به دی جنت ته ځي. وی ما ورمنډه کړی وی چې مې وکتل عثمانو نو وی ما ورګه خبر یقین کوم نو دا مخ مې ول پیغمبر علیه السلام تر مخامخ کا چې سیب دا یاده وی اوم دی یادو. هغه عثمان رضی الله عنه چې په قبر ته کېناسته او به جړل دومره به او جړل چې ګیره به په اوخ کولم شوه قبر ته به کېناست زمونږ به څه حالي دومره به او جړل چې ګیره به په اوخ کولم شوه. چاته تپوس وکړه تذکر الجنة والنار فلا تبکي د جنت او د دوزخ ذکر کیږي نه جاړې او چې قبر ته کېنې نو جاړې او ورته سوی وی ما د خپل محبوب پیغمبر نو اوریدلی دي چې قبر د جنت د اخرت د منزلونو نه لومبی منزل دی. که چرته د انسان د پاره دا قبر خشو رستو برده نخی او که دا ولا خطرناک شو او دا ورله سخت شو رستو برده نم سختی بیا چې قبر ته کېنم او تیارې ته وګورم او ځان لوالي ته وګورم واقعي توره تیاره ده د مارونو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی حدیث تے کہ دا قبر روزانہ آواز کئی اے انسانا تے آواز نورے خو دا مولا پا جبے دا اوری دا پیغمبر پا جبے در طرح رسی گی اے انسانا دا تیارے کوٹے مگورے چر عزیزان سر دا ایمان رانا براوڑے نہ پکی بجلیشتا نور کے براڈشتا چی دان تو لگے او نه درته جرنیټر شته چې په قبر کې ولګي او تا ته رڼا شي تکه توره تیاره په منونو خوره در باندې د پاسه یو مخ د یو دیوال ته دی شا د بل دیوال ته ده خپې د بل دیوال ته دی او سر د بل دیوال ته دی او خورو کې پروت نازک بدن هغه نازک بدن چې دنیا کې خلق سونه د خپل وجود حفاظت کوي قسم قسم ملهمونه په خلق پورې کوي او دا گرمین ساتی چی وجود میں خراب نشی دا یخنین ساتی چی وجود میں خراب نشی نکریزی پورے کئی وسلنی پہ پورے کئی جامع اخلی دا موسم مطابق دا جامع چوم دا با دا ما دا نور دا تونا ساتی او دا با چوم دا با می دا یخنین ساتی او ایر کنڈیشن زانتا لگاوا او سیبا دا خوراک انتظام ولی چی وجود میں خراب نشی بدن میں خراب نشی دا ارس پاتے او قبر کے سڑی اغا نازک بدن د انسان خپل وجود چې احسن تقویم سره الله تعبیر کړی دی خپل وجود دا لال خورو کې پریوته رڼا پکې شته وایا نشته تیاره ده د ایمان رڼا ځان سره راوړوي د تیارې کندې مګوري اے انسانا زدا مارانو لړمانانو د چنجو جالما چې راځي نو ځان سره به دارو راوړي ده که دارو دی راوړل د چنجي بنی بیا که دا مارو دا للم دارو دی راوڑل نیب نبی خوگواری که دارو دی راو نلل زان سره دا نیک عمل پشکل کے نو ما کریر لوی ماران دی
ما کې ډېر لوی چینجي دي، ډېر لوی چینجي دي په ما کې، او ما کې ډېر لوی غټ غټ خاماران او لړمانان دي. ګورئ بیا به څه کې؟ دا زما خبره نه ده رونو، دا د رسول الله مبارک خبره ده. جبه زما رضی درته اورو. او درې مواد څه کوي؟ دنیا کې حکمار دی ولیده او به تختې، لړم دی او به تختې، چینجي دی او به تختې، یا جارو یا لرګې به راوالې مړه به کې، یا دارو به راوالې نو قبر کې څه کې تختېدې شی ته نه، لرګې شته چې په هغې دا لړم مړ کې نه. او الله دې دا جهنم دا مار نه وساتي، دا آخرت دا مار نه دې مله وساتي، دا قبر دا مار نه دې مله وساتي. حضور پاک مبارک فرمایي کم از کم اویا ماران په سړي په قبر کې مقرر دي، اویا ماران. 2 ټکه به ورکوي، یو په سر او یو په لکې، او دونه خطرناک زهري دي. وی که دغې مار په دنیا کې پوکې و، په دنیا کې دا شنه بوټي به اوچ شي. نو حال دا هغه انسان بسی چې شپه ورځ پې دغه ټکونه چلیږي. الله دې مساتي. د دنیا د معمولي غوندې خوشحالی زمونږ د آخرت نه ایر کړی دی. دنیا کې مونږ په دا مزو چرچو سر یو، معمولی مزې چرچې دي، دومره شی نه دی. او آخرت زمونږ نه ایر دی، قبر ایر دی زمونږ، مستی کې پراته یو قسم دی. آخرت ایر، قبر ایر، لوی سفر زمونږ په سر را روان دی، هغې ته زمونږ ډېر څه توجه نشته. او پته را راته دروازې 2 او 3 هفته کې 2 او 3 میاشت کې 2 او 3 مونږ په دا خپلو ګوړو په مقبرې ته او قبر ته سپارو، او هغه خپل پلار سپارو، نیکه سپارو، ښځه سپارو، رور سپارو، بچې دام یوړل، دوستان هم یوړل، همدغه تیارو کې هم سملول. اوس رسول الله مبارک خو دروغ نه وی. بعضې سپېره خلک دي هغې د کافرو آلی کار دي، هغې وی د قبر عذاب نشته وی. داسې قوم شته دی. حضور پاک څه وی؟ شته دی عذاب، عذاب د قبر حق دی. ګورئ د فرعون متعلق وی النار یعرضون علیها غدوا وعشیا. فرعونیانو متعلق وی سار او ماښام به په اور پې بلیږي. دا د قبر عذاب دی. وروسته د قیامت هغه نه دی. ګورئ هغه وی یوم القیامت ادخلوا څنګه دی آل فرعون اشد العذاب، هغه بیل دی. دا د قبر عذاب دی. زمارونو وی زه د چینجو، مارانو، لړمانانو کوټیم چې راځي د نیک عمل دارو راوړه، او زه د وحدت د یوازیوالي کوټیم. ګورئ ما څه کې څوک ملګري به دي نه چې راځي ماله. سړی په سفر دي ملګري ورسره یې که نه، په مقبره کې ایسې شپې سړی یېرېږي. او چې بیا د خاورو لاندې ملګري به دي نه، یو تنها به ځان سره د عمل ملګري راوله. ګورئ دا د حضور پاک مبارک وینا درو. نو خبره مې دې پورې کوله چې حضرت عثمان رضی الله عنه وایي چې یېرېږم ځکه چې دغه خبرې راته یادېږي. یوازې به پکې پروت دی، چینجي شته، خاماران شته، لړمانان شته، او تیاره پکې ده. یېرېږم او چې په سړي یاره راشي هغه د جنت زیري بیا یېري، خوشحالي بیا یېره شي. زمارونو دا حقیقت دی. ګورئ ډېر خطرناک عذاب دی. الله دې مساتي. دی وجود لدیم دی او دی روح لام دی. ګورئ د انسان په دی وجود کې 2 څیزونه دي، یو روح دی یو بدن دی. دلته بدن ښکاري، روح نه ښکاري. روح شته، عذاب دواړو لري. وی د قیامت پر ورځ حضور ابن عباس رضی الله عنه حدیث دی چې د قیامت پر ورځ به دا روح او بدن یو بل سره په جګړه. دا بدن به دی روح ته وی وی مال عذاب وی تا دا روانې په ما کړی دی، که تا ما ته نه وی چې دا ګناه مه کوه ما به نه کوله. او باغ دی په هغې کې خشته خشته میوې دي، د لون نظر نه لګي چې راوي شو کوي، او د شل ورته لاس ته رسي چې راوي شو کوي. وی د شل دی لون ته وایي چې هلکه داسې وکړه چې ته ټیټ شه چې زه دې په اوږو د پاسه سور شم. نو زه به درته وایم چې داسې لاړ شه داسې لاړ شه، نو زه به اوچت شم دا میوې به روشو کړو. ډېره ښه ده. نو هغه ړوند نابینا ورته ټیټ شي او دا شل یې په د اوږو د پاسه سور شي. د شل خو خپې نشته، سترګې ښایسته، دې ړوند ته وایي داسې نیغ ځه، نو ځي ښي طرف ته تو شه، ګس طرف ته تو شه، په باغ وردن نه دلته اوس ودرېږه دا ونه ده.
ناغه شل خو خپې نشته په علون د پاسه ناسته میوې رو شو کوي جوله ډکه کی نو وایي دې کې مجرم کم یو شو فرشته وته وي څوک مجرم هغه روح او بدن وته وي دواړه مجرمان دي علون په دې مجرم دي چې دا شلې ولې هغه مې وته اوچت کا او شل په دې مجرم دی چې شوکه د کړی دا دی ولې وګي ته خطو پر دې میوې را شو کوي وی دقه رنگه د روح مثال د دغه شل دی چې د انسان په بدن کې پروت دی او د بدن مثال د هغه ړون دی چې هغه د روح ګرځي وی چې دواړه مجرمان دي نو روح هم مجرم بدن هم مجرم دواړو ته سزا به ملاویږي روح به په سجین کې پروتي الله دې مساتی او بدن پر قبر کې پروت دی د دې روح او د دې بدن یو بل سره کنیکشن دی پوره تعلق دی لکه نور ته ګور انور په څومره لري دی د ځمکې سره نسبت شته که نشته مونږ چې دلته کې جامل همده شو خو مونږ په ځمکه واچو اوچېږي نو نور خو 100 کروڑه اربونه میله لري دی اربونه میله لري دی ته نه دې بدن ته هغه د ځمکې ته هغه تو را رسېږي دی هغه تو دی دقه رجې دا روح پسې جین کې پروت دی او دا بدن که خورې دی او که ذرې دی الله نه پټ دی جواب راک نه هغې ته هغه اثر را رسېږي نبی علیہ السلام فرمایي چې کله مړی په قبر کې کېښودلی شي فرشتې وله راشي بدعمله انسان نه چې کومې فرشتې راځي نکیر او منکر وته وای دنه تپوس کې مر ربک رب دې څوک دی دی ربي الله رب زما الله دی چې څوک ډیر نیکی د الله صفاتونه وکي هغه الله چې اسمانه پیدا کړی دی ځمکه پیدا کړی دا نهرونه پیدا کړی دي خپل خبرې وکي ما دینو کا دین دې سره دین زما اسلام دی نبی دې څوک دی پیغمبر به محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دی او بعض علماء وی چې دا حجاب دا پردې بلری شي او دی په قبر کې نبی علیہ السلام اوویني تپوس به دی کې دا څوک دی نو د مسلمانانو خدا علماء اوریدلی دي کړه وی دا چې دا تپوس چې چا کېږي او پیغمبري وی دا زمونږ پیغمبر دی جاءنا بالبينات مونږ ته ډېر ښکلې واضحه احکامات راوړي دي خشته معجزو سره راغلي دي فتبع مونږ اتباع کړې ده مونږ ته نیغه لار ښودلې ده بیبي رابعه بصریه ډېره نیکه بیبي تېره شوې ده ډېره زیاته نیکه بیبي وی چې هغه څنګه مړه شوه او په قبر کې کېښودلې شوه چا په خوب کې ولیده وی سوال جواب دی څنګه وی فرشتې راغلې وی ما ته وی چې رب دې څوک دی وی ما ورته وی فرشتو ته چې د کوم ځای نه راغلی وی هغې راته وی د اسمان نه رالو وی ما ورته وی چې ستاسو رب یاد دی که هیر دی وی چې نه زمونږ رب خو یاد دی وی ما وی چې ښه تاسو هغه اسمان نه رالی چې څومره لرې دی او ستاسو نه خپل رب هیر نه دی نو زه خو د یو نیم ګز خاورې لاندې رالم ما نه به څنګه هیر شي یو نیم ګز لاندې رالم ځمکې نه تاسو دونه لرې اسمان نه راځئ تاسو نه هیر نه دی او یو نیم ګز فاصله کې به ما نه رب هیر شي ما د خپل رب یاد دی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د حضور پاک نه تپوسو کو وی دا تپوسونه کې د انسان نه په قبر کې کېږي وی عقل به پځې وی یو وی حس به پځې وی حواس سترګې غوږونه او پوزه دا برابري وی بالکل برابر وی لیونی خو بني سره کنه وینا وی بس بیا پروا نشته ان شاء الله چې عقل پځې دی او وجود غوږونه برابر دي نو موږ نه خپل رب نه ریږي موږ نه خپل پیغمبر نه ریږي او موږ نه خپل دین نوم نه ریږي ٹھیک ته ګندل چې څوک رب یادې په دنیا کې الله دا الله نه غیرتی ذات نشته د خدای نوم به تلته نه ریږي چې څوک خپل پیغمبر په دنیا کې یادې نابته څنګه يرشي او چې څوک اسلام مطابق جون تیری اسلام به څنګه يرشي رون څوک رب نه یادې رب نه یادې او د رب نه علاوه نور خلق یادې اب بیا یریدان دی د اسلام مطابق جنت رہی د اسلام طریقی نیخ وخی
نو چې اسلام مطابق جون نه تیرې او اسلام نه دی خوښ نو قبر کې بس یاد شي او د رسول الله مبارک شکل داغه طریقې دی نه دی خوښه او د انګريز طریقه دی خوښه ده نو بیا تمام ساته. یو عالم لیکي چې مکه مکرمه کې یو سړی مړ شو او هغه مو د مکه مکرمه په قبرستان کې دفن کړ. جنت البقیع کې د مکه مکرمه قبرستان پاخه قبرونه دي هغه کې د عملي خخی نو هغه په خپل تاریخ لیکلي چې لیکن په پلان کې تاریخ مړی خخ کدا چې د مدینه شریفه مقبرم ده اخوډه زیات مړی کنه په سونو جنازې کېږي دونه وکم ځای ځای نو هغه سموده پس چې هغه ته پته ولګي چې د عملي وس خوري شي په نور خخی نور خخی اسپلی پکې نور خخی دا د مدینه منوره قبرستان هم دی د مکه مکرمه قبرستان هم دغه څه دی. یو مسلمان مړ شوی وی موږ د مکه مکرمه په قبرستان کې خخ کړ وی چې خخم کو نو سموده پس بیا ډیره موده پس بل مړی خخاو قبر کې نو خو تاسو ته چې سموده پس بګي بل خخای چې بلې خخوای کې خزه پرتاو هغه قبر کې دا غسلی په ځای باندې خزه پرتاو. مولانا شمس الحق افغانی رحمه الله دې خدای پاک په قبر انوار نازل کی ملکانو جمعات کې دا دې مورید دي ملکانو جمعه مسله هغه کړو یاد را خبر علماء هم لیکل ما ته یاد ده خو یاد ده وی چې هغه وی قتل پکې خزه پرته ده راغې ده دغه نه تاسو کو بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله خزه پرته ده وی د حج سیزن دی چې کم کسان الته کې اوسم چې مقبره ته ما په خپل لیدل دي نو ځکه درته وایم چې مقبره ته دنه خواږي په مخصوص وخت کې خلک پرې دي سار کې دروازه کولو کې خلک ورځي مکه مکرمه او د مدینه منوره مقبره ته او ما زیګر پرې دي بل وخت نه پرې دي او چې کم وخت کې مړی وړي کنه او جنازې سره روان شونه بیا ارسو پرې دي نو مې را تماشا کړې ځکه درته وایم وی چې مونږ دا قبر کې د عمل خخونو یو سړی داسې چې هغه قتل هغه خزو پیژنده وی دا خزه خو انګریز ده دلته سکه د مکه مکرمه په د مقبره کې خو انګریز ده ته خو پیژنه د فرانس انګریز ده هغه سړی د فرانسو د خو پیژنه مجيبه خبره ده دا خو د فرانس زموږ غونډه د انګریز ده دلته قبر کې سکه او دیوی چې هغه موږ به کوم مسلمان خخ کړی انشتا لوی پریشانه کې پریوت علماء او ټول پریشان دي دې سړی ته وي ته یو مهرباني کې چې ته فرانس ته لاړ شې ته دا مهرباني وکړه چې ته خو هغه ته چې وای چې دا خزه انګريز رانو ته به الته کې دا غینه معلومات او چې دا څنګه انګريز دلته په مکه مکرمه مقبره کې څه کوي او دویم بداو کې چې قبر بګورې الته څوک دې نه پری یوازې پری پته اسنه دادل تر هغه دا سړی الته نه تلې دا سړی چې څنګه لاړ هغه گاونډي نه تاسو کو ورته تاسو هغه خزه کم ده مړه شوی ده یو مړه ده کم ده خلک پلان کې کې مونږ خخ کړي انګريزان په خپل طریقه خخي ودا په کم دین مړه ده ودا د اسلام په دین مسلمان مړه ده ورې خو انګريزه وکنه وی بانګي او ځل وریدو مولا جمعات کې لګیا دی الله اکبر وی بانګ وی چې بانګي وریدو چانه تاسو کې چې دا مولا صاحب سوي وی دی وی چې الله اکبر الله لوی دی الله اکبر الله لوی دی یره واقعي الله دا دومره کائنات چې پیدا کړی دي او دا دومره زمکه پیدا کړی دا نو چې دا خدای څخه پیدا کړی دا دومره عظیم دی نو چې پیدا کوونکی به څومره لوی وي اشهد ان لا اله الا الله دې سمانه ده چې دا بانګي وي وی دا مان چې دا غوي کوم چې الله یو دی یره واقعي په بادشاہ کې چې دوه بادشاہان شنو نظام نه چلےږي نو که خدایان دوه شنو دا نظام بسنګ او چلےږي ټیک وای
اشهد ان محمد رسول الله. د دې څه مطلب؟ وی دا دی وی چې محمد صلی الله علیه وسلم د خدای رسول دی. وی رښتیا خبره ده، دا خدا چې مونږ ته د هر چا یو استاد وی چې خلکو ته لیږي، نو سبب نه ده کړه هغه یو استاد مونږ ته لیږي، دا هغه بانک په وجه هغه خځه کلمه وی مسلمانه شو. ای مسلمانه کومله شو دفنم کړه. ها یره ودرې کدا سه د تسنګ ته پوښتنه کې وی هغه خزه گاونډه ما د مکه مکرمه قبرستان کې لیدلې ده چې قبر او کنه او خخه هغه مسلمان التدا فرانس په مقبره کې پروت دی. عدل تراغله ده دا التتلی ده فرانس مقبره کې پروت دی. وی خبره ټیک ده، وی خزه ده فرانس د مسلمانه ده، به شک دی کې خو شک نشته، او استاد مسلمان دن تراغله دی. خزه نه ولا تاسو کو وره مسلمانه وی دا سړی کافر مړ دی که مسلمان؟ وی نه مسلمان مړ دی. وی خاغه خودینه الته تللی فرانس ته د انګلند د انګریزانو مقبره ته تللی دی. څه وجه کیدی شي؟ وی یو کار کیدی شي، یو کار کیدی شي دا چې دی بلوی بیودسه کې کله مبتلا شو، بیبی له ورغه د شریعت قانون دا چې سړی ولامبي، شریعت قانون دا چې سړی غسل کې ولامبي. وی دا به یاره خو د انګریزانو څخه نظام دی، اړو لمبل پکې نشته. یاره د انګریزانو ساجیبه نظام دی، اړو لمبل پکې نشته، او دا خو ډېر ګران کار دی سړی هر وخت لامبي. وی ما به ورته چې خدای ته وګوره دا خبرې مه کوه. وی نه یاره ساجیبه نظام دی چې لمبل پکې نشته. ګوره صرف دی یو ټکي ته ښه ویلی دی چې د انګریز څخه قانون دی او څخه نظام دی چې لمبل پکې نشته، نو خدای د مرګ نه پس راونیو او د هغې په هغه مقبره کې د هغه انګریزانو ورخښ کړه، اوچته یې کړه، او چې کوم د الله د نوم تعظیم وکړو کوم ځای لی راوړه؟ د مکې مکرمې قبرستان لی راوړه. جناب چې دین د اسلام وګرځو او حضور پاک د خپل پیغمبر وګڼه، د نبی علیه السلام طریقې سره به ژوند تېری، داسې ده که نه ده؟ او د اسلام لاندې به ژوند تېری. او که نه ته وې نه مړه د انګریزانو دا شکل خو خشتره، جامع سونه مزیدار ده، او دا طریقې سونه خشتره دي، خوراک یې څنګه د ولاړې مزیدار دی، او دا موتیا دی چې دا په ولاړه کوي او دا نیم پرتوګ او کوناټي ولړي دا سونه مزیدار دي. نو چې دین دې هغه خوښ که یقین مه ساته، بیا ګورې قبر نه پس دې پته نه لګي که دې نه دې واخلي او هغه بش سره دې په قبرستان کې کېږدي. الله نه لرې ده که نږدې ده؟ الله کولی شي که نه شي؟ قبر کې فرشتو اوچتې کې دا هغه شیخ واخو یو امریکې مقبره کې خښ کې، د انګلند د لندن هغه کافرو د هغه مقبره کې منځ کې هلته کې خښ کې، فرانس ته اوسې هلته کې، روس ته اوسې هلته کې په مقبره کې خښ کې. الله دې رحم وکړي. مسلمانانو زړه کې د خدای یره پیدا کې. الله ډېر لوی ذات دی، او چې نه د الله نوم اخلي، د رسول الله مبارک نوم اخلي، او اسلام ته دین وی او مذهب ورته وی، د هغې لاندې ژوند تېری. الله غیرتي بادشاه دی چې د خدای نوم پر عجبه په مینه الله 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 لا اله الا الله. نو خدای به قبر کې د څنګه ير کی؟ امید ساته یاد به درته ان شاء الله چې در پیغمبر درود وې اللهم صل، نو تانه به قبر کې د پیغمبر نوم نه یریږي، ته د اسلام مطابق خپل جون تیرې، د شریعت مطابق جون تیرې. نو الله ډېر غیرتي بادشاہ دی. حضرت عمر وایي کنه وې د چې دماغ مروغ دی او استهګه غوګونه او لاس او پیم جوړ دی، وی یاره نشته وی راکاګو بسره. او رابع بصریه ورته سوی وی تا اسمان نرالی تا نه خدای ير نه دی، فرشته ته وی زه خو یو نیم غس خور نه لاندې لاړم، نو مانه بسین خپل رب ير شي. نو ان شاء الله زمونږ نه خپل رب نه یریږي که خیر، او نه برانه خپل پیغمبر یریږي، او نه برانه خپل دین یریږي. ان شاء الله زمونږ ژوند الحمدلله د مسلمانۍ او د اسلام لاندې دی. او چې کم کافر دی هغه نه تاسو کوي مر ربک هه لا ادري نه پوهیږم، پیغمبر دې سوکته ہے لا ادري نه پوهیږم. ګوره په آخرت کې بسړې دروغ وي، قبر کې نشي ویل. دین دې سره ہے لا ادري نه پوهیږم. افرشته به تی لا دریتا ولا تلیتا، ظالم نه عقل نه کار غشتلې، په عقل به الله معلوم کړو، او نه دې چا تابعداري کړې ده، نه دې سلوستل کړې دي، نه دې چا اتباع او تابعداري کړې ده. فیزرق بمطارق من حدید، رسول الله مبارک فرمایي د اوسپنو په سټکو به وای، او یو غزار چې ولور کې او د چغه وای، نو دا به مشرق نه مغرب پورې د حیوانات هم دا چغه وري، سوا د انسانانو د پیریانو نه چغه به وباسي، او دا قبر پې راجوخ شي، په نیک عمل هم راجوختېږي. ګورئ
خو هغه له داسې زور ورکوي لکه بچی چې مور په غېږ کې داسې ځان ته رانږدې کړي او زور وله ورکړي. وی لږ نور زور هم راکا سر مې خوږېږي. وی د ځنکدن دا تکلیف والم دې قبر ته وی لږ نور زور هم راله راکا. او چې بدعمل انسان باندې راجوخ شي رسول الله مبارک فرمایي پخته یې په یو بل کې نه باسي او د سر دا نوکانې دا ویښتې د سر د خپو د ګوتو له ورسي. دا قبر عذاب دی، الله دې مساتي. دا قبر ورته وی دی نیک عمله ته دوی ته زما په شا ګرځېدې او زما ته په ټول انسانانو کې محبوب وې، اوس ما ته وسپارلی شوې، ګوره څه در سره کوم. دا قبر ورته وی نو فراخ شي ورته دومره فراخه لکه سترګو نظر چې لګېږي. او چې بدعمل انساني وی ته زما په شا روان وې، په ما دې ګناهونه کول او ما ډېر بدي شوې او نن ما ته وسپارلی شوې تکله شه اوس څه در سره کومه. وی پرې راجوخ شي نو پختی په پښتو کې وردن نه کړي. څوک وایي حضور پاک وایي، څوک وایي حضور پاک وایي. دا خطرناک منظر دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی القبر روضۃ من ریاض الجنہ. وی دا چا دا پارا قبر دا جنت دا باغچه دا او دا چا دا پارا حفرتون کند دا من حفر النیران دا جہنم دا کندونا. او چې کم نیک عمله پکې ورخښ شي نو आवाज کوي وی دته د جنت یو بستر پکې خوره کې د جنت ته ورته سوله کولو کې خوشبویي به راځي او تازګي به ورته راځي. او چې بدعمله پکې پروزي وی د اور بستر ورته واچوي او د جهنم نه کړکۍ ورته کولو کې چې هغه ته او بدبویي ورماندې راځي. زمارونو دا د قبر ژوند دی. نو ځنکدن مرګ حق دی بشک. د قبر عذاب او د قبر خوشاله د مسلمان د پاره خوشاله او د بدعمل د پاره عذاب دا بالکل حق او ثابت دی. مسلمان بس کوي مسلمان بد عمل زر قبر توړي اشاره بنا د شریعت حکم ګورې دا دی. حضور پاک فرمایي وی چې سړی مړ شو زره وړي وی که بد عمل دی نو زره یو څه اخلاص شته زره یو څه اخلاص شي او کنه کمل دی نو جنت تزي زره ولا ور رسوا ضربه خخه. زمون خلق ډیر زیات اکثر سار مرشي او بل ورو دی خخه دا سه نری پکا بچ سونه وخت قبر تیاریږي نو بس هغه مر انتظار وکي او مړي خخول پکار دی. غسل د مسلمان په مسلمان پکار دی چې خپل نږدې رشتہ دار ولا غسل ورکی او بیا جنازه چې وړي نو پړیر درونچاقو به نوړي په طریقه به وړي او بیا د مسلمان په مسلمان چې کوم حقونه دي یو حق پکې جنازه ده. ګوره مونږ خلک جنازو لم په بدللو الکه دمه جنازه کړي ده نو کوم ولا او د نه ده کړي نه ده کومه او دمه قبر لتلې دي قبر قانون دی نه دي تل نه قانون دا خبره مکه ورنو ته وست کېږي دا چا جنازه لږه تعالی راغلي دی کنه یو سړی د چا جنازه کړي یو خد جنازه کړي و اصلي غریب و محتاج او بچی محتاج او وی چیرې دا څه کار دی د چا نه بغلا کومه خدا چې کم مړ نن خخ کا مالدار غوندې مړ دی کفن اعلی دی دا قبر بو کنم دا کفن برو باسم خرص به کم دام ډیر شی دی. شپېلار چاري بلچی واغشتاو هغه د زنانه قبر یې وکنو څنګه قبر وکنو او د لحد تبه ما تکړه او هغه دغه تراکاږي کفن وی هغه زنانه ورته کېناسته په قبر کې ورته وی چې جبر جنتی نه جامع وباسي جنتی له جامع وباسي دی ورته وی څنګه ته څنګه جنتی او زه څنګه جنتی وی زه خو ګناهګار خزم خو تاسو په ما جنازه وکړه ما سفارش مو کو نو تاسو د جنازې د وجه الله جنتی کړم او چې زه جنتی شوم نو تاسو په ما جنازه وکړه زما د وجه تاسو خدای وبخله. دا حقیقت دی. د مرده د نیک مرده په جنازه چې نیک سړی وي یا عالم یو ته هغه جنازه وکي دا غي د برکت نه جمدو ته الله فایده ورکي او د جمدو د سفارش نه الله دې مړي ته فایده ورکي. رونو مرګم یقین دی زمون په ایمان دی او د ایمان د مرګ خبره مې تیر جمعه درته کړې او قبرم یقین دی او د قبر عذاب او د قبر خوشاله حق دی. دوکه چې خدای پاک مونږ د قبر د عذاب نه وساتي. الله مونږ د قبر د عذاب نه وساتي. یا الله مونږ په قبر کې چې کوم سوال جوابونه دی پاغه کې خدایا ټیک کې
موږ نه خدای د خپل نوم په جرم مه یېروې او په مرګ یې رانه مه یېروې. د خپل حبیب نوم او د اسلام نوم خدای په ژوند هم زموږ نصیب کې او په مرګ هم زموږ نصیب کې. خدای که څوک مریضان دي ته وله شفا ورکړي، که څوک قرضدار دي قرضونه اخلاص کړي. زموږ مولانا فضل قادر صاحب هغه ته دعا وکړئ الله تعالی مغفرت نصیب کړي، دغه لوی سفر الله د راحت وکړي. او دغه زمونږ په دیدار آباد کې هغه په هغه ورځ دغه صالح قبر وفات و هغې ته هم دعا وکړئ چې الله وبخي. دا محمد عمر کاکا هغه زوی وفات و سردار هغې ته هم دعا وکړئ چې خدای وبخي. سابق صاحب د رضا وفات شوی و، دعا وکړئ چې الله تعالی مغفرت نصیب کړي. زموږ مشر نو که څوک مردگان وفات دي پروردګار د ټولو مردگانو مغفرت نصیب کړي. د قبر زندګۍ چې زمونږ او ستاسو څومره مشران وفات دي الله قبر کې ورته رڼاګانې کړي، د قبر تیارې ورته په رڼا بدلې کړي. مونږ د دنیا او د آخرت د غمونو مصیبتونو نه په امن کې وساتې، مریضانو هم شفا ورکړي او د حیا او د پردې ژوند نه نفسي کړي. اخر وخت کې په خولې دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. محترم اوریدونکو، د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب دا 401 نمبر کیسټ ډک شو. په دې کې تاسو د قبر عذاب باندې او د قبر خوشحالۍ باندې بیان واورېده. دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې ګیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. د دې نه علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هر جمعې تقریبا هم تاسو ته د دې دوکان نه ترلاسه کېدی شي. ټلیفون نمبر 255 29 12